او هغه زناورم د چا سره داسې محبت کړی وي چې د هغه په محبت کې خپل سرونه چې دی قربان کړي وي. مونږ تاسو ته په دغه مثال چې یو څیز داسې وي چې په هغه کې عقل هم نه وي، مونږ تاسو ورته زناور وایو، خو د هغه په سینه کې هم د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره داسې محبت دی چې د محبوب په محبت کې زناور هم خپل سرونه ورکړي دي. ابو داود شریف حدیث دی، امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو کرتی اوخان ذبح کول، اوخان قربانی کول، راوی فرمای دغه حدیث شریف وای مونږ به کتل یو اوخ به د بل اوخ نه وړاندې کېدلو، بل اوخ به دا خوښه وه چې زه د دې بل اوخ نه وړاندې شم او د امام الانبیا چړې له ځان ورسوم، او امام الانبیا چې چاړه راکاږي نو هر اوخ به خوښوله چې د دې یو اوخ نه زه وړاندې شم، بل به ویلې چې زه وړاندې شم او دغه خپل ګردن امام الانبیا ته وړاندې کم او امام الانبیا په دې خپل مبارک لاس باندې زما په مرۍ باندې چاړه راکاږي. ګوره تاسو به کتلی وي د غټ اختر په ورځ باندې چې کله غټ اختر وشي په سوشل میډیا باندې مختلفې ویډیوګانې راشي، د چا نه سخې تښتېدلی وي، د چا نه میخې تښتېدلې وي، ولې جي وایي کساب سره په لاس کې چاړه صحیح کا نو میخه لیونۍ شو وتښتېدله او دغه رنګې غوی چې دی هغه لیونی شو وتښتېدلو. خو راشئ زما جانان ته وګوره مبارک چاړه په لاس کې نیولې ده او هر یو اوښ چې دی په خپله راځي او وړاندې کېږي او امام الانبیا ته خپل ګردن چې دی هغه وړاندې کوي چې یا رسول الله شابه زر کا او زما په مرۍ باندې زما په ګردن باندې چاړه راکاږه. ګوره داسې عشق او محبت چې زناورم سر قربانۍ د محبوب په محبت کې، نو داسې جانان باندې به مونږ او تاسو خپل مالونه، خپل عزتونه، خپل جانونه، خپل اولاد، هر څه به د دې مبارک جانان د سر صدقه کوو که نه به کوو. لکه اکثر خلک وایي یاره قاضي صاحب ولې دا دومره خرچه کوله، په دې باندې به بل څه کړي بل څه به کړي، زه هم ډېر کارونه به پې کړي، خو دا کم کار یې چې نن کړی دی داسې کار بل په دنیا کې نشته دی چې ته مال راواخلې او د محبوب نه صدقه کې، د محبوب نه چې دی لوګې کې، داسې عمل بل ځای کې نه میلاویږي. الہ العالمین دې موږ تاسو ټولو له توفیق راکړي چې د محبوب